راشه قرآن وګوره، د الله کلام وګوره، په ټوله دنیا کې انسایکلوپیډیا آف برټانیکا دا یو تحقیقي اداره ده، هغو پې هم ریسرچ کړی دی. د موسٹ وایلډلی ریډ بک ان د ورلډ، په ټوله دنیا کې چې د ټول نه زیات کم کتاب لوستی کېږي هغه کم دی؟ هغه قرآن دی. او دغه سورسټي وایي، سورسټي به پېژنې راځي منه که نه؟ څه ته وایي؟ انګریزانو ته سټونه یې سرئ که نه؟ ویری ګډ. اوس پښتو کې ورته نور څه بیا خلک ما ته ستا دا خبرې داسې ګډې وړي. زه یم خسي داسې دی. دا خبره چېرته زما بچي مې اورېدلې وه، د 6 کالو دی، نو په جیل کې زما استقبال ته ولاړو، زه راووتم، ما ته وایي چې پاپا بس نورې ګډې وډې مه وایه. جمعه کېدای شي ګډې وډې وایم، یو ماهر ته یې زه ګډې وډې یم، هغه یې نه وایي زمونږ د غوږونو ورسره عادت نه دي. مې هغه څنګه وایي مولانو ټول په فضایلو عادت کړي، په جنت باندې تا وله دی بل طرف ته لار سیده کړه. نو په ټوله دنیا کې دغه سورسټی وایي مونږ تحقیق وکړو 24 هاور کې څومره غنټې چې دي په هغې کې څومره سیکنډونه چې دي. د ابن عباس زما مشران علما ناست دي، د سورسټو رپورټ ورته د دې عظیم کتاب ویم، وایي مونږ داسې سیکنډ راونیستو په دنیا باندې چې په هغې کې په ژبه باندې د قرآن وینا سټاپ شوي، ژبه وچه شوي، هر ټیم لمده وي 24 هاور ان د ورلډ. تاسو وایئ چې دا څنګه ملکونه دي، یو کې نور راوخیږي بل کې څه شي پرېوځي، یو کې مانځه له موږ راپاڅئ په بل کې اوده شي. زه دغه تفصیل کې نه مختلف ملکونه مختلف، نو یو ځای کې چې مولوي صاحب اوده شي په بل ځای کې راپاڅي، چې یو ځای کې قاري صاحب څه شي للو شي په بل ځای کې راوچت شي. نو د قرآن صدا وینا او الفاظ په ټوله دنیا باندې هر ټیم د مؤمنانو په ژبه باندې جاري. دا د قرآن حقانیت او لوی چاري ده، دا عظمت دی چې او دا د عظیم الشان رب کلام دی.